अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व शफीइना व सनदिना व मअवाना व मलजाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहले बैतिहि अजमईन अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युर्ज़क़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीना वश्शाकिरीना वल मुतमइन्नीना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। रवाहु अत-तिर्मिज़ी औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक हुए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन सलातन दाइमतन मक़बूलतन तुअद्दी बिहा अन्ना हक़्क़हुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या बशीर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नज़ीर, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्युल उम्मा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबिय्युर रहमा, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या महबूब रब्बिल आलमीन। डेरो मुअज़्ज़ज़ो सामिईनो हाज़िरीनो मशरानो कशरानो हमज़ोलो माशूमानो मुहिब्बीनो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाज़िरीनो, इस्लामी काल 1448 हिजरी रुम्बई म्याश्त मुहर्रमुल हराम नन जुम्ए मुबारकी बदग़े अज़ीम और लोय औरज़ बांदे लसम औरज़ दा यौमे आशूरा द मुहर्रमुल हराम द म्याश्ते यकीनन बदे औरज़ बांदे इबादत व इताअत द इलाहुल आलमीन कडल, कुरान करीम तिलावत सदका व खैरात रोजा चे सुमरा इबादत ती बदग़े औरज़ बांदे रब मुताल ता बडीर स बांदे कबूल व मंजूर दी। सुमरा मुसलमानानुम चे बदे औरज़ बांदे द इलाहुल आलमीन स बंदगी कड़ी इताअत व फरमान बरदारी रोजा सदक़ात व खैरात इलाहुल आलमीन दे पखबल दरबार अज़ीम के हर मोमिन मुसलमान न कबूल व मंजूर का।
لسما ورځ د محرم الحرام یوم عاشورا تاریخی یو لوی او عظیم پس منظر لري. نن بزمونږ استاسو موضوع او بیان ابتدا نه وخله انتها پورې شهادت د امام حسین رضی الله تعالی عنہ چې کوم په تاریخ کتابوں کې ذکر دی او کومه ثابت خبرې دي با حواله ستاسو په وړاندې یو څو بیانوم. په دغه ورځ باندې لسم محرم الحرام باندې 61 هجری د ماسپیخین یا د ماسپیخین نه بعد جمعه مبارکی ورځ وا لګا څنګه چې نن ده. په دغه 61 هجری کې جمعه په ورځ د ماسپیخین د مانځه قریب یو المناکا یو دردناکا یو ظالمانہ یو اندوہناکا واقعہ د شہادت د امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دا غید خانوادی د حضور مبارک اہل بیت علیہم السلام 72 کسان سره د امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ په دغه ورځ باندې د اسلام د سربلندۍ د پاره د اعلی کلمت الله د خبره خپل ځانونو نظرانه پیش کړي و. مسلمانانو د پاره اهل ایمان د پاره او اهل اسلام د پاره دا یو ډیره المناکا او غمناکا واقعا دا زمونږه زړونه پاغه باندې ډیر درمندي ډیر خفوي. ځکه الحمدلله مونږ اهل سنت و جماعت اهل بیت اطهار علیهم السلام سره مینا او محبت د ایمان حصہ ګړو. بغیر د اهل بیت اطهار د حضور مبارک د خانواده مبارک نه علاوه د هغه د محبت نه علاوه چا ایمان کامل دی نشي. او په دې ورځ باندې یزید او د هغه لشکر د امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ 72 کسان د اہل بیت علیہم السلام وینا صرف تخت و تاج د پارا ملوکیت او صرف بادشاہت د پارا اغا عظیم وینا پاک وینا طاهر وینا د حضور مبارک وینا د فاطمه الزهرا مبارک وینا د علی شیر خدا مبارک وینا ظالمانہ قصدن ارادتن صرف تاج و تخت پاره چره توی کړه او ظلمن یا اهل بیت اطهار مبارکان په 61 هجری په 10 محرم الحرام باندې شهیدان کړ. مونږ دا وایو لعنت تی د اهل بیت اطهار په دشمنانو باندې. نو دی وجنا د حضور مبارک د سترګو تورو د حضور علیہ الصلوۃ والسلام مبارک د زړه ټکورو حضور مبارک چې پیدا شو حضور مبارک یا په وخت کې اذان وکړ پخی وقت کی پگت وقت کی اقامت نبی علیہ السلام او فرمایا داغین پس نم حضور مبارک پکے خود او بیا اور توائی تحنیق گٹی یو شای خوب راخیشتل کجورا
خلکی پستول او بیا داغي لګه حصہ ماشوم لور کول ماشوم توپ کې دا مسنون دي دته تحنیق وای اول غذا د امام حسین مبارک خېټه له حضور مبارک خوراک تلای دی بیا ټول عمر د حضور مبارک بغیه کې لوی شوی دی حضور مبارک شاه مبارکا اکثر د امام حسین مبارک سورلی وا د حضور علیہ الصلوۃ والسلام اوگی مبارک دا د امام حسین مبارک سورلی وا کوڅو کی اذان سرا په پتون مبارک باندې کینولای دی او څوک یې خپل سینې پورې کلک نیولای دی د چا سترګې نبی علیہ السلام خپل کړي دي او د چا تندای نبی علیہ السلام خپل کړي دی د چا شونډې بار بار نبی علیہ السلام خپل کړي دي هغه امام حسین دی رضی الله تعالی عنہ مبارک تر دې پورې امام طبرانی حدیث ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک عائشہ مبارک کور نه راواته فاطمه الزهرا رضی الله تعالی عنها مبارکی د کور دروازې سره تیرګي د امام حسین رضی الله تعالی عنہ جړای واوریدا ماشوم جاړي پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک کور ته ورغه فاطمه الزهرا مبارک ته فرمایي بچے امام حسین مبارک چکل جاڑی زریا قلا روا تا پتہ نشتا علم تعلمی حضور مبارک فرمائی علم تعلمی بچے تا علم نشتا تو نہ پوئے گی چھ ان بکاء تؤذینی جڑاد امام حسین مبارک انستا بابا جان نے تکلیف ور گئی چې د چا جڑا حضور مبارک له تکلیف ور کوي هغه طبيعي جڑا چاواله نه دی طبيعي ماشوم جاړي هغه حضور مبارک نه برداشت کی نشي برداشت کوله او بچي توای چې تا ته پته نشته چې د امام حسین مبارک جڑا مال تکلیف راکې ما خپکې او بچي ته فرمایي من احب الحسن والحسين فقد احبني تا تدا پته نشته چې چا حسن او حسین مبارکانو سره مینا وکړه دا مینا یا ما سره وکړه ومن ابغضهما فقد ابغضني او چا مبارکانو له تکلیف ورک مال تکلیف راک نبی علیہ السلام فرمایي چا دوی غوسه کړه زه غوسه کړم چا دوی له تکلیف ورک مال تکلیف راک او چا مال تکلیف راک اگر رب له تکلیف ورک نو حسنین و کریمین له تکلیف ورکول دا رب له تکلیف ورکول دي او وی سره بغض کړل دا رب سره بغض کول دي او وی سره مين کړل دا په حقیقت کې رب متعال سره مين او محبت کول اخو ظاهره خبره یو پرسن شک پدې کې نشته مونږ اهل سنت و جماعت چې کوم کتابونه دي معتبر پاغي کې دا حدیث موجود دي په صحیح سند باندې نو چې کوم مبارک لا حضور مبارک له چې صرف جڑا یا تکلیف ور گئی اغم طبيعي جڑا نو تاسو راته وایي اے مسلمانانو کوم شی چې خلک اسی ثابتای اغه نه ثابت خو چې کوم ثابت دی او په صحیح طریقه ثابت دی اغه نه تاسو لک عبرت واخلې کنه چې د چا په جڑا باندې طبيعي جڑا باندې محبوب علیہ السلام خفقيږي تاسو راته وایي چې هغه بدن په 10 محرم الحرام 61 هجری کې د کرب و بلا په میدان کې ظلمن صرف د تاج او تخت او ملوکیت او بادشاہي په بنیاد باندې هغه بدن یا ټوکړي ټوکړي کا هغه مبارک نه سر کټ کا داغه مبارک په بدن باندې یا برا جسد مبارک باندې یا اسیان بر اوخي جول پامال یا پامال
او سر مبارک یې د امام حسین مبارک په نیزو کې اوچت کو د کربلا نه وخله دمشق او شام پورې وخندل پورې او مسخره یې پورې وکړي او د یزید پلید ملعون انسان دربار ته داخل کړ. هغه شخصیت سر چې حضور مبارک په خپل لبانو مبارک والله بار بار خپل کړی دی. حضور مبارک دا سر په تور د خوشبو باندې بوی کړی دی. داسې به ځان ته امام حسین مبارک سر را نږدې بوی به کا او فرمایل به یزداز ما په دنیا کې غلام دی. نبی علیہ السلام فرمایي او 72 کسان ور سره ټکړې کړه. نو چې په طبيعي جړه باندې نبی علیہ السلام ته اذیت میلاوږي تاسو وایي د دې په ټکړې ټکړې کې دوه باندې به حضور مبارک په خپل مدفن کې څومره په اذیت باندې رسیدلې څومره مشکل به ورته میلاو شوی څومره به خفه شوی. ځکه ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا تاسو وګورئ مسند احمد امام ترمذی وګورئ هغه مبارک فرمایي چې لسم محرم الحرام باندې چې کله شهادت کېده د امام حسین مبارک دا خوب عبد الله ابن عباس هم قتل دی او د حضور مبارک بیبي ام سلمہ هغه مبارک هم قتل دی. ترمذی کې موجود دی په مسند احمد کې موجود دی چې ما حضور مبارک په خوب کې ولیدا. آغا مخ مبارک د نبی علیہ السلام چې رب په قسم خوړلای هغه زلفي چې رب په قسم خوړلای. ام سلمہ فرمای ما په خوب کې ولید حضور مبارک په دې ورځ چې په سر کې هم خاورې وي او په ګیره مبارکه کې هم خاورې وي او روانو او ما ته پوښتنه وکړه چې دا عجیبه حالت ته دستاسو یا رسول الله. ما ته یو فرمایل زوز د امام حسین رضی الله تعالی عنہ مقتل او جای د شهادت نرالما زما هغه بچای زما امت شهید هغه سر ګیره مبارک چې واللیل اذا سجا رب قسم خوري که ګرجمن شوی دی او خاورې پکې پریوتلی دا په شهادت د امام حسین رضی الله تعالی عنہ پکې پریوتلی څومره اذیت به ورته ملاوي څومره تکلیف به ورته ملاوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک ته په دې ورځ باندې. ځکه دا یاد ساتئ د اهل بیتو په دشمنانو باندې لعنت ویل بالکل جایز دي او په یزید باندې لعنت ویل دا بالکل جایز دي. په سورۃ احزاب کې الله فرمایي قرآن دی قرآن کدا بعض خلک یې نه بیانوي هغه به نه بیانوي مونږ جهرن اهل بیت علیهم السلام سره مینه او محبت کوو. قرآن کې الله فرمایي ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الله فرمایي بشک هغه کسان چې الله جل جلاله او د هغه رسول صلی الله علیه وسلم له ورکا اذیت ورکا. دا اوس مې ورته وی چې چا په جړه باندې حضور مبارک ته اذیت ملاویږي د هغه په شهادت به رسول الله ته اذیت نه ملاویږي ولی انسان سترګې پټي. بیا می الله فرمایي چې چاز ما حبیب علیہ السلام ته اذیت ورساو چاز ما حبیب علیہ السلام ته تکلیف ورساو لعنهم الله فی الدنیا والآخرة. رب می فرمایي په دغه انسان باندې په دنیا کې هم لعنت ته او په دغه انسان باندې په آخرت کې هم لعنت ته. الله فرمایي لعنت ویل په دوی باندې دا رب سنت ته دا رسول الله مبارک کامل اتباع دا د صحابه کامله اتباع په دوی باندې لعنت ویل واعد لهم عذابا مهینا. الله فرمایي په آخرت کې دوی د پاره رسوا کون کې عذاب دی تکلیف رسون کې عذاب دی. نو شهادت د امام حسین مبارک نه لوی اذیت زبردست یو ایما چې په تاریخ د اسلام کې ډیر المناک او غمناک واقعات شوی دي بشک شوی دي خو زوایما چې کومه دردناکه واقعا باندې تاریخ هم په خپل باندې جړه کړي هغه ورځ هم په خپل باندې جړه کړي هغه زمکه په جړه کړي اسمان په جړه کړي فرشتوں په جړه کړي پیرانو په جړه کړي هغه واقعات شهادت د امام حسین رضی الله تعالی عنہ.
ډیر ظلم دغه ظلم نه څوک دا یاد ساته دا داستان څوک پاکولای نشي داسي او که څوک د یزیدیانو سیډ اخلي هغوی د خدای پاک قیامت په ورځ باندې یزید سره اوچت کو موږ د الله تعالی قیامت په ورځ باندې امام حسین علیه السلام سره اوچت الله دی وجنا دا یاد ساتي ائمه اربعه که څوک دا خبره امام اعظم ابو حنیفه ته منسوب کوي د دې بالکل هیڅ اصل نشته دا بالکل دروغ دی په تاریخ کې چې امام اعظم ابو حنیفه نه چا پوښتنه وکړه چې په یزید باندې لعنت شخصي توګه باندې چې امام اعظم ابو حنیفه سکوت اختیار کړ دا بالکل غلطه خبره ابن خلقان مشهور مؤرخ دی دا خلق دی وګوري څلور واړه ائمه امام اعظم ابو حنیفه امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل خود ټولو نه سخت په دې موقف کې څلور واړو ائمه دا مذهب دی چې په یزید باندې دا هغوی په ملګرو باندې اشارتن لعنت هم جائز ده او صراحتن نوم یو وخلا لعنت پیو وایا څلور واړه ائمه فرمایي بالکل جائز ده دا د لعنت مستحق وي بعضی ائمه په دغه اذیت رسولو باندې د په کفر باندې قول کړی دی بعضی ائمه بعضی علما اذیت یا رسول الله ته ظلمن بغیر څه خبره نه دی وجنا ملعون انسان دی یزید پلید انسان دی زانی انسان دی فاسق فاجر انسان دی ظالم انسان دی مونږ یو زناور دی سپای مونږ تاسو هغه نه کرکه کوو مونږ وایو چې د یزید پلید په مقابله کې مونږ سپي سره مینا محبت دی خود سره نفرت دی او څوک چې د وکالت کا عند الله مجرم دی عند الرسول مجرم دی د آیات سره اهل بیت سره څوک برابر دی امام حسین رضی الله تعالی عنہ شخصیت سره داخل دا پلید انسان برابرۍ هغه امام حسین مبارک اسامه ابن زید فرمایي دا په حضور مبارک باندې بے حد ګرانو اسامه ابن زید ورته فرمایل به چې ستا پلار زید په ما باندې ګرانو ته د اغزوی تم ذکر باندې ګرانی دا حضور مبارک ډیر محبوب صحابي وو په خپل پتون مبارک باندې به کېناوه اسامه هغه مبارک فرمایي زه حضور مبارک کور ته حاجت ته پار راغلم دروازه ما وټکوله حضور مبارک راووته صادر مبارک په ځان باندې اچولای دی د غدواړو پتونانو د حضور مبارک داسې ډبل ښکاری او پټلی کپڑا کې ماته شینخ کاری نور ښکاری داسې ډبل ما چې څه حاجتو هغه ما پوره شو واپسې کتلم حضور مبارک نه به تاسو کو قربان شیخ ښکاری نه استاد دا پتونان داسې ډبل ښکاری حضور مبارک وی اسامه فرمای څنګه صادر لره ک یو پتون پورې امام حسن خطا او بل پتون پورې امام حسین خطا او بیا دعا وکړه اللهم انی احبهما فاحبهما واحب من يحبهما حضور مبارک وی چې دعا وکړه اللهم انی احبهما خدای دغه دو شخصیات سره زمين کړم فاحبهما خدای تمر سره مینا وکړي واحب من يحبهما خدای پاک او هغه چا سره مینا وکړي رب چوک چې حسنین کریمین سره مینا کا دا د حضور مبارک مینا او محبت دی وجه تاسو تاریخ تبری اوچت کړي ټول تعلیمي یافته هغه اوچت کړي الکامل فی التاریخ دا یو مشهور معتبر سره دا اوچت کړي خپل تاریخ پاغي کی چکل امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول اگر چکل وفات شو تاریخ تبری لکی او الکامل فی التاریخ لکی دا سے نورم حوالی ڈیری وقت کم دے کلچ مبارک وفات شو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شل کالا دا بادشاہت او دا دور خلافت نباد او یزید پلید ملعون دا پلار پا تخت بادشاہت او ملوکیت باندې کېناست خپل کسانیا تقسیم کړه چې لاړ شي په مدینه منوره کې په مکه مکرمه کې په اطرافو کې کوفه او بصره کې
دلتا قسمه قسم خلق او صحابه کرام مبارکان موجود زما د پاره او غي نظما د پاره بیعت واخلي خپل گورنران پلید مرداران اکثر پاغي کی ابن زیاد ملعون شمر ذلجوشن ملعون خبیث انسان اور سرا خبیث انسان عمرو ابن سعد خبیث انسان لار شیخ خلقنا بیعت واخلي ما د پاره چې ما تسلیم کړی یزید پلید کینس د امیر معاویه رضی الله تعالی عنہ د مرګ نه بعد ټول خلقو مصلحت په بنیاد باندې دا یاد ساتي یو خبر ارته کوم د صحابي رسول په نیت باندې شک کول دا حرام دي مصلحت په بنیاد باندې صحابه بیعت کړي وي خدا یاد ساتي دور دور تک زمون دا تصور هم نه لري چې مونږ چرته یو صحابي په نیت باندې شک وکړو مصلحت په بنیاد باندې چې وینه بتوي شي مدینه منوره پاک وطن با مقتل وګرځي مکه مکرمه با مقتل وګرځي حالات به خراب شي صحابه کرام مبارکان تارک الدنیا او زاهدانو هغه په بادشاہت باندې سکړه دا بادشاہت دا مردار د مبارک شي مصلحت په بنیاد باندې صحابه کرامو تابعینو یا کوم کسان خوشا او سیدا پاغي کې اور سره خلکو بیعت وکړه او د بادشاہت یا تسلیم کا مصلحت په بنیاد باندې چې خون ریزی قتل و غارت د حضور مبارک پاک وطن دی بس دل ترجیح ورکړه چې دا اونشي هغه دی وشي خیر دی هغه مبارک پنځه کسان هغه پاتې دي هغه بیعت نه کړی یو د ابو بکر صدیق بچای عبدالرحمن ابن ابي بکر یو د عمر فاروق بچای عبد الله ابن عمر یو د عباس بچای عبد الله ابن عباس یو د زبیر بچای عبد الله ابن زبیر او یو د مولا علی رضی الله تعالی عنہ غیرتمند بچای امام حسین رضی الله تعالی عنہ دغه پنځو کسانو بیعت نه انکار مونږ بیعت نکو بیا حالات تیریږي حالات سختيږي خبره خونریزه طرف تزي قتل غارت طرف تزي د مدینه منوره د خار د هغه چې کوم آداب او احترامات دي هغه په عمل کیږي د مکه مکرمه آداب او احترامات هغه په عمل کیږي عبدالرحمن ابن ابي بکر مبارک خو د غلانجون مخکې وفات شو هغه خو وفات شو دغه کیسو ته هغه مبارک پاتې نشو هغه وفات شو دغه څلور صحابه کرام پاتې شو په دې کې عبد الله ابن عباس اخرکار بیعت وکړ عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهم بیعت وکړ عبد الله ابن زبیر رضی الله تعالی عنہ مدینه منوره کې او بیا راغی مکه مکرمه لا نه پرې خو د مصلحت په بنیاد باندې دغه درو بیعت وکړ چې دلته حالات خرابېږي امام حسین مبارک ته فرمایل قربان هیڅ خبره پدې کې نشته د مصلحت په بنیاد باندې لعین انسان دی پلید انسان دی شرابی زانی انسان دی الله جل جلاله دې مردار کا ختم بشي خیر د مصلحت په بنیاد باندې تاسو بیعت وکړئ چې نن دا کوم ماحول دی دا ور سره لګ پر امن شي لګ خیر شي دا غینه بعد بسړای اغه لپاره بیا بندوبست امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي هیڅ کله به دغه پاک لاس د هغه مردار انسان په لاس کې کېنه د مرتفع هیڅ کله نشته شاه است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ندا دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین دین حسین دے شاہ حسین دے خپل سر مبارک یتن جدا کو پاک لاس یا پا پلید لاس کے ورنک دا سے نشکی دے ورطا ہوئی قطعا دا سے نشکی دے ستاسو مصلحت دا ہر چا مصلحت اگر پا خپل زیبان دے مدینہ منورہ کی امام حسین مبارک موجود ہو او د مدینه منورې چې کوم والی گورنرو ولید ابن عتبہ دا ډیر امن پسند او عافیت والا انسانو خې انسانو یزید خطر ولېګ مدینه منورې ته والی گورنر ته ولید ابن عتبہ چې امام حسین مبارک او داغه اهل بیت مبارکان ما په بیعت باندې رضا کړه چې ما سره بیعت وکړه
ما بادشاہت تسلیم کا. چې کله دا خط دل راغی ولید ابن عتبہ ځان سره وایي چې دا خو ډیره سخته خبره ده زما لپاره چې یو طرف ته هغه یزید پلید خبیث انسان دی او بل طرف ته امام علی مقام امام حسین مبارک رضی الله تعالی عنہ پاک خانواده حضور مبارک اهل بیت دا به څنګه هغه سره بیعت کوي او دا آماده کول دا خو آسان کار نه دی. ډیر سوچ بچار نه بعد ولید ابن عتبہ د مدینه منورې چې کوم سابقه گورنرو ډیر خبیث انسانو مروان ابن حکم په تاریخ اوراق او پاڼو کې پروت دی خو ډیر خبیث انسان تیر دی دا سابقه گورنرو هغه سره مشوره وکړه. یزید وی چې د دمشق او د شام نه خطر لګلای چې په مدینه منوره کې امام حسین رضی الله تعالی عنہ دا غي پاک خانواده مبارک نماز لپاره بیعت واخلا څه کول پکار دي. دا خبیث اور توي مروان ابن حکم اور توي دلته مدینه منوره کې موجود دی. توالی او گورنر مجبور یکړه بیعت لپاره چې یزید پلید لعین خبیث دا هغه بادشاہت تسلیم کا او کني ځای په ځای باندې قتل کړه. دا مروان ابن حکم سابقه گورنر د مدینه منوره خنزیر هغه دا مشوره ورکړه. د صورت ولید ابن عتبہ اے مروان ابن حکم والله چې زبد امام حسین مبارک وینه تو یوم تا تدا پته نشتا چې کوم یو انسان په ورځ د قیامت باندې په داسې حال کې راغی چې دا هغه په غاړه باندې د امام حسین مبارک وینه وا والله دا انسان په ورځ د قیامت باندې الله نه خلاصي او نه مونږ دی ورته فرمایي. دا څه کوي زب امام حسین مبارک نعوذ بالله قتلوم د بیعت لپاره هغه چې کله دا خبر ورته وکړه او ته طلاق شه مروان ابن حکم توای ماته بریدا ولید ابن عتبہ راغی خبر ور سره وکړه هغه انکار وکړ ورته فرمای قربان تا تلار کولاو دا دلته یې ساريږي او کچرته زی الطلاق شزما طرف نه پتا باندې هیڅ زورنا هیڅ خبره نشته ز دستاسو خانواده تابعدار ما گورنرم او تاسو ته چې چرته زی دلته یې ساريږي تاسو باندې هیڅ چا طرف نه زورنا نشته. کله چې یزید پلید ولید ابن عتبہ دغه نرمه خبر شو چې نرمي اور سره کړی دا معزول یک ختم یک گورنر د مدینه منوره نه امام حسین مبارک او 72 افراد دغه ټول لشکرو 73 کسانو دا لاړ مکه مکرمه لا په مکه مکرمه کې امام حسین مبارک التشری پناه گزین شو او التیا او ژوند او زندگی او وخت یې تیرول چې کله الته ورسید مکه مکرمه ته نو د کوفینا کوفه په عراق کې بصره او کوفه دا د یو علاقې نوم دی هغه نه خطوط را شروع دا ډیر بے غیرت او بیمان خلکو بے وفا خلک خطونه راولېګل او په خطو کې لیکلی و چې مونږ ته پته ده امام حسین ته فرمایي چې تم د یزید پلید بیعت نکړي مونږ هم د کوفه خلک د یزید پلید بیعت نکو تراشه دلته کوفه لا مونږ به ستا په لاس باندې بیعت وکړو ته د مونږ امام ستا په قیادت کې به مونږ د یزید په خلاف باندې ستا سره جنگیږو او دنیا خطونه ورته راولېګل چې کله دا خطونه را ډیر شو ډیر زیرک انسانو امام حسین مبارک د خپل ترزوی مسلم ابن عقیل هغه مبارک دی چې تلار شکوفیلا د کوفی خلکو اندازه ولګوا چې هغه رښتیا ما سره بیعت کوي او زما سره یو ځای کېږي په خلاف د یزید باندې زه بیا کوفې لزم که اسې وایي تلار شه ما ته خط ولیکه ما پوی کړه مسلم ابن عقیل د علی شیر خدا وراره د امام حسین مبارک وفادار د امام حسین مبارک د تر زوی هغه لاړ چې کله الته ورسېده د کوفی گورنرو نعمان ابن بشیر رضی الله عنه صحابی رسول انتہائی محبت کوونکی اهل بیت سره انتہائی خیال ساتونکی د اهل بیتو هغه گورنرو الته چې ورسېده همدغه سي حالات مسلم ابن عقیل او کا ته اختیار خبره ده د کوفی خلک هغه خو تیار دي هغه په جذبه کې دي امام حسین مبارک پلاس باندې بیعت کا اتلس زر کسان 18000 کسانو نا مسلم ابن عقیل د امام حسین مبارک د پاره بیعت واخیسته
18,000 کسان. هغه مسلم ابن عقیل پلاس باندې امام حسین مبارک سره یې څوک بیعت یې وکړ. نو دم حالت سازگار ولید چې دا خلک رښتیا وایي. الته چې کله ابن زیاد دا د یزید خاص سړی او ملعون چا چې امام حسین مبارک شهید کړی دی، شمر ذل جوشن دا خبیث دغه دواړو امام حسین مبارک شهید. دا یا خاص خلکو دا درې عمر ابن سعد ملعون، شمر ملعون، ابن زیاد ملعون، دا د یزید ملعون خاص کسان دا درې واړه. الته په کوفه کې نعمان ابن بشیر رضی الله تعالی عنہ گورنر دی. یزید ته پته ولګی دا بیا مسلم ابن عقیل 18,000 کسانو بیعت واخیسته امام حسین لپاره. خط یې راولاګو د څه شي لپاره ما کېنولی په کوفه کې. اے نعمان ابن بشیره ته گورنری زما گورنری. الته اهل بیت سره خلق بیعت کا 18,000 کسان معزول یې کا، صحابی رسول یې ختم کا او د دغه کوفی گورنر یې جوړ ک ابن زیاد ملعون خبیث خنزیر. دا فاسق فاجر هغه یې گورنر ک. چې کله ابن زیاد گورنر ک حالات بالکل بدل شو. اعلان یې وکړ چې کوم یو انسان امام حسین علیه السلام سره بیعت مات نک او هغه مبارک یې پرې نه خود، مال جان هر یو شی به فنا کیږي، هر یو شی به ختميږي، بچی کور مال جان هر یو چیز به ختميږي. نو ځکه کوفیانو متعلق یو متل دی، کوفی لا یوفی، کوفیانو کې وفاداری نشته. د هغه زمانه چې کله دا خبره مسلم ابن عقیل خو اول ورته خط لیکل او چراشه حالات سازگار دي، 18,000 کسانو بیعت کړای زما په لاس باندې ستا سره، او بالکل تاسو هغه خط امام حسین مبارک ته رسیدل او امام حسین مبارک روات. امام حسین مبارک په لیار کیو چې ابن زیاد هغه ټول کسانو باندې بیرته امام حسین مبارک سره بیعت مات. 18,000 واړه کسان بیرته رستو شو، یزید په لشکر کې شامل شو، ټول امام حسین مبارک سره بیرته واپس بیعت مات. حالانکه هغه سره د مبارک او تاسو ته پته ده مکه مکرمه نه چې امام حسین مبارک واته کربلا ته 8 ذوالحجه اتم ذوالحجه په اتم ذوالحجه باندې حاجیان مینا لذي. دا د حج ایامو د حج ورځې وي. اے مسلمانانو په دې کې یو پیغام دی چې دین او اسلام صرف د عبادت نوم نه دی. دین او اسلام که صرف د عبادت نوم وای او د قربانی نوم نه وای، د الله لپاره د ځان د قربانی دون نوم نه وای، د بشو د قربانی دون نوم نه وای، د مال د قربانی دون نوم نه وای اسلام، او اسلام او دین صرف د عبادت نوم وای. په ارض الحج باندې ما امام حسین کربلا لنا منال بتلې وای، حج به ادا کړی وای چې منال لا نړ حج ادا نک کربلا میدان لاړ. اعلان یو ک چې دین اسلام صرف حج ته نه وای، صرف منځ ته نه وای، صرف روزه ته نه وای، صرف زکات ته نه وای. دین اسلام دا د قربانی نوم دی، دا د ایثار نوم دی. کله کله به قربانی مورکی ځان بم قربانی، بچی بم قربانی، مال بم قربانی، ځواني بم قربانی. په اتم ذوالحجه حاجیان مینا لاړ او په اتم ذوالحجه باندې امام حسین رضی الله تعالی عنہ سره د 72 کسانو مکه مکرمه نه اوته او کرب و بلا د کربلا میدان لاړ د اعلی کلمت الله او د دین اسلام د جنډي پورته کولو لپاره او د ظالم جابر په خلاف باندې ودرېدو لپاره لاړ او خپل 72 کسان یې د اسلام د سره بلندۍ لپاره کربلا کې شهیدان کړه او قرباني کړه. دا په دې کې یو پیغام دی چې دین صرف حج نه دی، صرف منځ نه دی، صرف زکات نه دی، دغه شیانم دین دی. کله کله دین قربانی مغواړي. هغه مبارک په 8 ذوالحجه باندې اوت او چې لاړ مبارک یا په مینس کې و چې مسلم ابن عقیل دغه خبيثانو شهید هغه په شهادت باندې ورسېده. بیا چې کله امام عالی مقام امام حسین مبارک کربلا ته ورسېده، د کوفیانو هغه ټول خطوط ور سره پراته دي چې په دې کې تاسو سلی کلیم چراشه او مونږ تاسو سره یو، مونږ ستا په لاس باندې بیعت کړو، د یزید پلیت ملعون په خلاف باندې بتا سره ودریګو. هغه ټول کسان یې د یزید په لشکر کې ولید
الته ولاړ وي. او بیا 9 محرم چې کله شو په کرب و بلا میدان کې دوی موجود دي، دا شمر ملعون او ابن زیاد ملعون هغه ولراله یو ریمایندر یو له دوباره بیا ورکه چې یزید په لاس باندې بیعت وکړه، ورنه ستا خانواده مبارکه هغه خپل سر نه تیریږي، بیا ستاسو په شهادت باندې رسي. نو د مبارک درې خبرې ورته کړي امام حسین، یا ما واپس پرېږدئ زه ځم مدینې منورې خپل نانا جان مبارک وطن لزم، بس ځکه چې ما سره خو د کسانو بې وفایي وکړه، یا ما ډایرکټ پرېږدئ چې زه یزید سره په خپله میلاو شم چې هغه سره زه فیس ټو فیس بالمشافه خبرې وکړم، یا ما لار راکړئ چې زه د مسلمانانو یو سرحد ته لاړ شم، بس څنګه ژوند هغوی تېروي داسې بې زم تېروم، زه جنګ له نه یم راغلی. امام حسین مبارک د جنگ پهل نه دی کړی، هغوی کړی. هغوی بیا ورته وویل چې دا درې واړه شرایطو نه ابن زیاد انکار وکړ، یو بم ستا بس ته به د یزید په لاس باندې بیعت کړي، که نه کړي تاسو خانواده ختم. مبارک ورته فرمایي داسې نشي کېدی، په یو صورت حال باندې هم نشي کېدی. په 9 محرم باندې هغوی د حملې په تاک کې حمله یې کوله. د مبارک څه ورته وفرمایل لږ انتظار وکړئ، زه لږ خپلو بچو ته وصیت کوم، ما له ټیم راکړئ، زه لږ استغفار وایم، لږ دعا غواړم، لږ د الله عبادت کوم، لږ بچو له تسلی ورکوم، لږ د اسلام د سربلندۍ د قربانۍ فضیلت او ثواب ورته بیانوم، لږ نورم جرأت له ورکوم، ما له لږ ټیم راکړئ. هغوی په 10 محرم الحرام 9 محرم الحرام او د 10 محرم الحرام په شپې باندې جنگ نه وروستو شو. او چې کله 10 محرم الحرام شو 61 هجری شو، د جمعې مبارکې ورځ د ماسپښین ټایم دا کوم چې دغه ټایم دی، دوی همدغه خبره دوهرا وکړه چې یا بیعت یزید پلید سره یا شهادت. امام حسین مبارک ورته فرمایي مونږ بیګا د خپل خانواده سره فیصله کړي، مونږ ته بیعت نه دی منظور، مونږ ته شهادت منظور دی. او دا غي نرستو غشي ورول 73 کسانو باندې اکه زنانه په 73 کسانو کې 22 په سورلو باندې او 40 پیدلو، په دې کې ماشومان زنانا هغه په خیمو کې وي. دغه ابن زیاد ملعون، شمر ملعون، عمر ابن سعد ملعون او یزید د ټولو نه باندې ملعون. دغه فوج راغی او د مبارک په علی اصغر دی او که علی اکبر دی او که عون دی او که محمد دی او که عباس علمبردار دی او که دا څومره لوی د حضور مبارک نوسی او بشي، دا ټول یا کټ کړه، دا ټول یا غوڅ کړه، دا ټول یا شهیدان کړه، خیموله یا اور ورکه، صرف دی پارا کوفیانو ولا اور ورکه چې هغه کوم خطوط ور سره دي چې ام پکې وسوځي، چرته یزید پلید ته پته ونه لګي چې مونږه د امام حسین رضی الله تعالی عنہ ته دا خطونه لګلی وو، چرته یزید ته پته ونه لګي، خیموله ولا اور ورکه. زنانه غریبی سکینہ او زینب رضی الله تعالی عنها حضور مبارک اولاد او خانواده ډېر په تکلیف باندې مظلومانه تر دې پورې چې امام علی مقام امام حسین رضی الله تعالی عنہ په خپل باندې مقابله ته وروت او په هغوی کې ور میدان ته ورګټ شو، لګیا دی مبارک لګیا دی. په آخر کې شمر ابن زیاد ملعون او 10 کسان راله او هغه مبارک یا په سر باندې په غشو باندې ویشت، سر مبارک یو لتن نه جدا ک، چې کله تن مبارک وګرځید اسونه یا داغه په بدن باندې تیر کړه، په اسونو باندې ولا بدن پامال ک مبارک لا 72 کسان مبارکان د حضور علیه الصلاۃ والسلام کې چند زنانا او امام زین العابدین رضی الله تعالی عنہ چې بیمارو په خیمه کې هغه پاتې شو، ټول شهیدان یکړه ابن زیاد او د شمر د یزید پلید په حکم باندې. او بیا چې کله د مبارک کله شهید شو، مخالفین وای مخالفین دا سر مبارک یولا یو پتنوس کې خو د اول چې کله شهید شو، مخالفین قسم خوري چې زمونږ دومره حسن او خایس د چا په مخ کې نه لیدلای لکه په دغه ټیم کې چې د امام حسین مبارک په مخ مبارک کې دومره خایس. او بیا د کربلا میدان نه دغه سر به حرمتی په غشو کې دا اوچتو تر دمشق پورې د یزید د پلید دربار پورې ابن زیاد دا سر مبارک شری دا په کوڅو کې روان کړي. او چې کله الته ورسید علامه ابن یسیر
اهل سنت و جماعه مؤرخ دی، داغه تاریخ دی الکامل فی التاریخ، باغی کې دا خبره موجود ده چې کله یزید دربار لا پلید دربار لا د امام حسین مبارک دا سر مبارک مخې تکی خودش او دی ولراغی د خوشحالی اظهار یو کو. هغه کومه خبرې چې کړي دا هغه خلاصو نه چوڑ دا دی چې څوک نه سميږي هغه سره مونږ داسې کوو. او داخله وسم د یزید لپاره وکالت کا، یزید بری ثابتې دوی حشر د الله په ورځ د قیامت باندې یزید سره وکړي. مونږ د امام حسین علیه الصلاۃ والسلام مبارک په لشکر کې الحمدلله چې کله دا سر کې خوده شو تخپل تاریخ وګوره الکامل فی التاریخ، دغه خبيث خنزیر یو لخت رواخشته یزید لخته امام حسین مبارک سر مبارک لراغی او دا شونډه مبارک به داسې ول په دې لخته باندې وال. دا تاسو برداشت کولای شئ؟ تاسو د خپل بچی برداشت کولای شئ؟ او دا غیر درستو ابو برزا اسلمی صحابی دی، بوډا عمر کې یو طرف ته ولاړ دی او د یزید پلید په لخته باندې د امام حسین مبارک د شونډه وال دای چې کله ولید اواز یې پوک اے ظالم ورته وای مو هغه شونډه په لخته باندې زګوای کوما چې 1000 بار کرته دغه شونډه مالی دي چې حضور مبارک په خپل شونډو باندې خپل کړی دي. مکه بدا سي ورته ملعونه ظالمه خبيثه او بیا ورته وای چې پورز د قیامت باندې بته او ابن زیاد او شمر په یو ځای باندې جهنم لزی، دا مبارک بخپل نانا جان مبارک سره په یو ځای باندې جنت لزی ورته فرمایي. دا هغه ظلم داستان دین هیڅ څوک سترګې نشي پټول. په دې کې بعضې نیمه خبرې خلک اضافي کا هغه بني په تاریخ کې په دا کومې خبرې چې تاسو ته ما وکړي دا ظلم اهل بیت علیهم السلام سره شوی دی، خانوادي د حضور مبارک سره شوی دی، تاریخ لیدلای، اسمان لیدلای، زمکې لیدلای چې دا ظلم هغوی سره شوی دی. نو ځکه دا عظیم شهادت نن دا کومه ورځ سره یوم عاشورا محرم الحرام 1948 هجری په هغه وخت کې 61 هجری وا مبارک په شهادت باندې رسیدلای. مونږ ور سره بی پنا مین او محبت ته امام حسین مبارک سره، امام حسن مبارک سره بی پنا مین او محبت اهل بیت سره بی پنا مین او محبت د زمونږ د ایمان د مکملاتو نګړو الہ العالمین دا هغه مبارک خدای پاک دې درجات بلند کا، خدای پاک دا اهل بیت اطهار 72 کسانو الہ العالمین درجات بلند کا، هغوی قبرونه د خدای نور هم د نور نډکا. کوم کسان ظالمان او داسې خلک بم تاسو وګورئ، خلکو یاد ساته داسې خلکو نه بدین نه اخلي، داسې خلکو نه دین اخیستل دین سره خیانت دی. داسې خلک هم موجود دي چې یزید سره رحمت الله تعالی علیه وایي. الان کې موږ چې ژوندي یو ان شاء الله منبر په سر باندې به وایي یزید لعنت الله علیه، لعنت دی په د باندې، د په ابن زیاد باندې، د په شمر باندې، د په عمر ابن سعد باندې، د په لشکر باندې، د په فوج باندې، د په گورنرانو باندې چې څومره دشمنان دي اهل بیت په ټولو باندې د لعنتي الہ العالمین دې د خپل رحمت نه لری کا، خدای دې خپل غضب ته نږدې کا. امام حسین علیه السلام سره مونږ مینه وسه هم دا په قبر کې به وي، په حشر کې به وي، او ان شاء الله اهل بیت سره به مینه ان شاء الله تعالی په جنت کې وي. رب متعال دا مونږ استاسو لا مرګ د اهل بیت او د صحابه کرام مبارکانو په مینه او په محبت باندې راولي او وی اتباع الله مونږ نصیب کا. څومره صدقات او خیرات چې کولای شي، څومره ورسره مینه کولای شي، ویکړه ورسره څومره مینه دا کمه ده، مونږ هغه حق نشو ادا کولای. د خپل د ایمان حصہ یو ګرځوي. الحمدلله چې دا کوم خلق دا غي وکالت کا الله ورته هدایت کو کې هدایت په قسمت کې ني الله دې صفه هسته نه مټاو کا. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. یوزل درود په نبی علیہ السلام او دا غي په آل باندې. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. کروڑونه درودونه د حضور مبارک او د هغه په آل باندې.